قل تو یا اهل الكتاب یہ کتاب والو لستم علی شیء نی تاسو پہس دین مانی حتی تقیموا التوراۃ تردی چ عمل کړی تاسو په تورات او انجیل او په انجیل وما انزل الیکم پا کتاب چې نازل شوی تاسو ته من ربکم طرف در رب تاسو نا ولا یزیدن او خام خاب زیاتوی کثیرا منهم ډیر لرو د دوینا ما انزل الیک او کتاب چې نازل کړی شوی ته من ربک استاد رب طرفنا طغیانا وکفر سرکشی او کفر فلا تأس علی القوم الكافرین پس مخف کېږي ته په قوم کافرانو باندې ان الذين امنوا يقينا كسان چې مؤمنان دي والذين هادوا او هغه کسان چې يهوديان دي والصابئون او صابيان دي والنصارى او نصارى دي من امن چا چې ایمان وروړو بالله په الله واليوم الاخر پر ورځ د آخرت وعمل صالحا عمل وکړو په طریقه د پیغمبر فلا خوف عليهم نبوي سير په دوی باندې ولا هم يحزنون نبوي غمجن وي سورة المائدة آیت نمبر 68 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مخی آیت مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی تفصیل سره د اهل کتاب یهود و نصارا داغوی د دین اسلام او د پیغمبر اسلام خلاف چې کوم سازشونه مکر و فریب او د الله جل شانه په کتاب کې په تورات کې په انجیل کې د تحریف ذکر فرمایي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب فرمایل چې ته خپل تبلیغ کوا دوی ته رسوا د الله پیغام دوی ته رسوا او د دوی د سازشونو نه پریشان کیږه ما ستاسو حفاظت زکوم اوس په دې ځکه الله تبارک وتعالى دغه اهل کتاب ته بیا خطاب فرمای او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته وی چې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا چې اے يهوديانو اے عیسایانو تاسو په هیڅ څه باندې نه ترسو پر چې تاسو د تورات او د انجیل په احکام باندې عمل نه کړی او چې کله هم د قران کریم یو آیت نازلېږي نو ورسره دغه يهوديانو او د عیسایانو په کفر کې نور هم زیاتوالی راځي ځکه چې د هر یو حکم راتلو سره د دوی مخالفت زیات شي هر یو حکم راتلو سره دوی بیا د یو بل حکم انکار وکړي او هر یو حکم راتلو سره دوی دغه بیا تمسخر او استهزاء او خندا ور پوری شروع کړي نو د دوی هغه کفر کې نور هم زیاتوالی راشي نو الله تبارک وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي چې ته د دوی په دې سیس باندې غمجن کېږما او ورپسې په دې دویم آیت کریمه کې یو عام قانون ذکر کړي چې د الله تبارک وتعالى په ذات باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان دا د ټولو د پاره شرط دی که هغه مؤمن دی مؤمن ایمان دعوه کوونکي دغه مؤمنان دي که یهودیان دي نصارا دي صابئین دي چې څومره قومونو والا دي مذهب والا دي د ټولو د پاره ایمان بالله او ایمان بالآخرت دا شرط دی نو ایمان سره چا عمل صالح وکړو نو په دوی باندې به نه سیروي او نه به دوی غمجن وي فرمایي قل تو یا اهل الكتاب اے کتاب والو لستم علی شیء نه تاسو په هیڅ دین باندې
ځکه دوی وی چې يهوديانو او عیسایانو به وی چې نحن ابناء الله، نعوذ بالله موږ د الله جل شانه زامن یو، واحباؤه او د الله محبین یو مقربین یو، مون خاص خلق موږ د انبیای کرامو اولاد یو. او کله وی چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، جنت ته نشي داخل دي مگر يهودي او نصراني. او کله به چې لن تمسنا النار الا اياما معدودات، مونږ ته قبل فرض والمحال جهنم اور رو رسید د شمیر یو سورو نه زیات مونږ له عذاب نشي راکولي، ځکه مونږ د الله جل شانه محبین او دغه مقربین او دغه په اولاد کیو، نعوذ بالله. نو الله تبارک وتعالى دوی ته فرمایي لستم علی شیء، تاسو په هیڅ دین باندې نه د الله مقرب جوړیدل خو رستو خبره ده، په هیڅ دین باندې نه حتی تقیموا التوراة والانجیل، تر دې چې عمل وکړي تاسو په تورات او په انجیل باندې. وما انزل الیکم من ربکم، او په کتاب چې نازل شوی تاسو د رب طرف نه په تاسو باندې یعنی قران مجید. نو چې تاسو په تورات او په انجیل عمل وکړي، نو په تورات او په انجیل کې تاسو ته لیکل شوی دی چې تاسو نرستو یو پیغمبر راځي من بعد اسمه احمد، دا غنوم به احمد وي، او دا ټول صفات د نبی علیہ السلام تاسو په کتابونو کې لیکل کې تاسو خپل کتاب منلې وي، نو یقینا به تاسو په دې پیغمبر باندې ایمان وروړي. ولا یزیدن او خامخا زیاتوي کثیرا منهم ډیر لرد دوینا ما انزل الیک من ربک، هغه څه نازل کړی شي کتابان ستاسو د رب طرفنا، طغیانا سرکشی او کفرا او کفر. چې کوم یو نیوی حکم راشي يهوديانو او د عیسایانو په کفر کې زیاتواله راغلی، دوی انکار وکړو، نه به منل، کله به استهزاء کولو، کله د خلاف سازش کولو. فلا تأس على القوم الكافرين، پس مخفه کېږه ته په قوم د کافرانو باندې. نبی علیہ السلام د تسلی ده، نبی علیہ السلام بعد هغه د پاره پزړه کې درد چې سرنګي دوی ته هدایت ملو شي. ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان مؤمنان دي، والذین هادوا او کسان چې يهوديان دي، والصابئون او صابيان دي. صابي دا یو بیل مذهب چې دوی څه خبره د يهوديانو نه غشته وي او څه د عیسایانو نه غشته او څه د مسلمانانو نه غشته او څه د ځان نه جوړ کړو، نو هغه ته صابي قوم وي. سوره بقره کې د دې ذکر راغلی، والصابئون او صابيان دي، والنصارى او نصارى دي. من امن من بالله واليوم الاخر، چا چې ایمان وروړو په الله باندې په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر. ایمان سره عمل صالح شرط دی. فلا خوف علیهم، نو به هیڅ یروي په دوی باندې، ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي. ایمان او عمل صالح د هر عمل د قبولیت لپاره درې شرایط مونږ ذکر کوو بار بار، داغه نه بغیر یو عمل هم اگر الله جل شانه نه قبلې. د هر عمل د قبولیت لپاره لومړی شرط ایمان دی. د کافر ایمان چې دغه د کافر اعمال نیک اعمال اگر الله جل شانه نه قبلې، تاسو دې ایمان نه وروړي. لومړی شرط ایمان دی. او دویم اخلاص دی. یو عمل چې هر څومره پکا او سچا مؤمن وي، خو عمل کوي اخلاص سره نه کوي، ریاکاری د پاره کوي، نو من صلى يراي فقد اشرك، من صام يراي فقد اشرك، من تصدق يراي فقد اشرك. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې خودنه د پاره موږ دا شرک دی، خودنه د پاره روزه دا شرک دی، د خودنه د پاره صدقه دا شرک دی، شرک خفي دی ته وي ریاکاری. نو اخلاص شرط دی، ایمان سره اخلاص شرط دی چې خالص د الله رضا د پاره وي. او دریم یو سړی مؤمن هم دی، مخلص هم دی، ایمان دولت هم ورسره، اخلاص سره یو عمل کوي، خو په طریقه د پیغمبر نه کوي، د اغیارو په طریقه باندې کوي، د يهودیت او نصرانیت په طریقه باندې کوي، هغه مردود دی. ایماندار هم دی، اخلاص والا هم دی، خو چې کومه طریقه اختیار کړی دا د طریقه د پیغمبر د طریقې نه خلاف دی، نو دا مردود دی، مقبول نه دی. نو د عمل مقبول ګرځولو لپاره د قران او د سنت نه ثابت دی چې دا درې خبر ایمان، اخلاص، اتباع سنت، دا درې خبرې چې وي هغه اعمال د الله جل شانه په نسبت باندې مقبول وي. نو ځکه فرمایي چې ایمان وروړو او عمل صالح وکړو، فلا خوف علیهم، نه بس یروي په دوی باندې، ولا هم يحزنون، نه به دوی غمجن وي. خوف او حزن کې دا فرق دی، خوف ظاهري یری ته وي او حزن باطنی یری ته وي. نو چې کوم ایمان والا او اعمال والا خلق وي، با عمل خلق وي، هغه ته نه به ظاهري یروي او نه به باطنی یروي.
قل تو یا اهل الكتاب یہ کتاب والو لستم علی شیء نی تاسو په هیڅ دین باندې حتا تقیموا التوراۃ تردی چې عمل وکړئ تاسو په تورات او انجیل او په انجیل وما انزل الیکم په کتاب چې نازل شوی تاسو ته من ربکم طرف درب استاسنا ولا يزيدن او خام خاب زیاتوی کثیرا منهم ډیر لرو د دوینا ما انزل الیک او کتاب چې نازل کړی شوی تا ته من ربک استاد رب طرفنا طغیانا وکفر سرکشی او کفر فلا تأس على القوم الكافرین پس مخف کېږي ته په قوم کافرانو باندې ان الذين امنوا يقينا کسان چې مؤمنان دي والذين هادوا او هغه کسان چې يهوديان دي والصابئون او صابيان دي والنصارى او نصارى دي من امن چا چې ایمان وروړو بالله په الله واليوم الاخر پر ورځ د آخرت وعمل صالحا عمل وکړو په طریقه د پیغمبر فلا خوف عليهم نبوي سير په دوی باندې ولا هم يحزنون نبوي غم جنوي صدق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.